بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، الف خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دی. کتونکو، نن چې زه تاسو سره کومه ویډیو شریکوم، نو تاسو سره چې کوم ماشومان دي، 8 ماشومان دي، 4 جنکۍ دي او 4 چې کوم دي نو هلکان دي. ټول خوراک له خولې دي، د ګټې وټې پکې څوک نشته. د دوی والد صاحب چې کوم دی نو د دې روژې نه څو ورځې وړاندې په کراچۍ کې مړ شو. څنګه مړ شو دغه یو بېله خبره ده، خو یو کاروباري سړی و، ډېر ښکلی ژوند، دا بچي یې ډېر نیازبین لوی کړي وو، خپلې ډبې یې چلېدې، خپل ګاډي چلېدل. داسې وخت ته رالل چې دې وخت کې رزق ته لیواله دي. بیا ځان له لږ ځای اخیستی دی په کشتونو باندې. اوس هغه دویمه درېیمه میاشت ته چې د هغې کش پېشاټ شو، نو اوس هغه ځای ترې نه واپس اخلي. نو خو چا را سره، زما ډېر کتونکي دي، څوک را سره دوی سپانسر کوي، نو بلکل یې سره سپانسر کولی شي. او دا 8 بچي خپل بچي وګڼي، ټول خوراک له خولې دي. نن موږ دغه روژه کې رالو، دا وګوره دا ټول ماشومان دي. دې ماشومان اوس پلار نشته دې وخت کې، هغه پلار هغې ډېر خیال ساتلی دی. خو دا ده ته اوس وګوره، دې کاکي ته وګوره، دا کاکي دا څو ورځو پاتې شو، څونه وخت یو کال یې شو. ته څویم کې سبق وایي؟ څلورم کې. ستا څه نوم دی؟ ارمان حسین. ښه، پلار خو بار سر وړل که نه چې راته به بس اوس څه شته؟ ځای نه واپس ځي اوس؟ اوس سره واپس ځي، سوال جوابونه رالیږي، نو واپس یې کوي. نو کتونکو، زه په دې نور څونه بحث وکړم. موږ داسې ډېر خپل خپلوان هر خاندان کې غریبانان وي، او موږ کې بیا ډېر زیات غریبانان دي، ځکه چې زموږ دغه ماضي، زه په خپل ماضي فخر کوم، هغه ما هر ځای کې وړاندې کړی دی. خدای رانه ډېر کار اخلي، ډېر کار یې رانه په دې روژه کې م واغسته، او د دوی را باندې ډېر زیات حق دی، خو نشته، هغه بجټ نشته. دغه ځای اوس پلار والا اخیستی و، یا یې خپل کورونو ورسو، خو د انسان پرش ته چې خیجي نو عرش ته یې راغورځوي. هم څه غلطۍ کوتاهۍ، خو لکه دا اوس چې کومه حادثه راله د دې ماشومانو، دا یتیمانان شو، د دوی د ګټې وټې څوک نشته. ماماګانې غریبانان دي، ترونه یې غریبانان دي، هېڅ قسمه داسې وسیله نشته. او د دوی د پلار مرګ دونه ناګهاني چې نن کراچۍ ته لاړه، سار ورسېده، ماښام چې کوم دی نو مړ شو. کراچۍ کې څنګه مړ شو، دا یو ډېر غټ سوال دی، دې جواب موږ ته میلو نه شو چې نه خاټ اټیک و نه څه بل څه. خو دا ماشومان هسې ترونه هم له وکړل او ماماګانو هم له وکړل، او موږ ته هم چې ونه ویل چې یاره د دغې پلار پوسټ مارټم شوی وي، چې حقیقت را مخې ته شو. بهرحال مرخخ دی، موږ ټول به مرو، خو لاړه. اوس دا بچي چې کوم دی، بچي څوک سره وړي؟ ګاونډ مواڼ؟ ښه. ته څه وی بچي، غریبي ده که نه؟ پلار چې ورسه بل اوس نشته، اوس هغه کور ځای واپس ځي. خدای دغه کوارټر والا سره ډېر خو کي، ډېر تکړه سړی دی، زموږ دا ویډیو ګوري. هغوی ته هم زموږ خواست دی چې الف خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن دی روژه کې خپل کوششونه کوي، خپلې هڅې کوي او ځان یو ځای ته رسوي. نو موږ سره کومک او مرسته هم کولی شي. دا بچي دا به دې مور له ورکړي، صحیح ده؟ نو ضرور یې ملاتړ شي، په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، زموږ په دعاګانو کې. خو هغې خلکو ته وایم چې غربت دومره زیات دی او ګراني دومره زیاته ده چې په 4,500 روپۍ ګوتۍ غوړي شي، په 4,500. نو دا خلک انتخابي تنګ دي. یو سړی وایي که نه چې د یو لاس نه بل لاس خبر نشي،
نو هغه خلک کوي هغه موږ ونې لیدل چې 400 کې یا موږ دلته کې لکه موږ له خو هم چا زکات خیرات دلته رانه که نه چېرې دا چاله ورکه زمونږ هم د 2 کالو نه کار کوو که نه خو دې وخت کې ګراني ډېره زیاته ده نو دا خلکو ته زه دا وایم چې تصویرونه وباسئ ویډیوګانو کې هر څو کې خو د غریبانو خدمت وکړي او موږ هم ستاینه کوو او سلام درته پیش کوو کم خلک چې د دې څیزونو خلاف دي چې دا ولې نو په خپلو کې که نه چاله ګیلاس کې اوبه نشي ورکولی او بل چې کم دی نو ټارګټ کوی بس صرف دغه کار یې په ویډیو راله او دا چل دی هغه چل دی په خپل هم لږ کوشش وکړئ چې چاله څه ورکړې نو زه د بالولي خلکو ته د دې نږدې خلکو ته وایم چې دا ځای ورله یو کس اخیستی شي د دې ماشومانو خیال وساتئ د دوی مرسته وکړئ د دوی ملاتړ وکړئ دا الله سره ښه دي نه ما سره ښه دي او نه ځان سره دا الله سره تجارت دی نه الله سره تجارت وکړئ بل دا کم کور کې چې اوسېږي نو د دې 6,000 روپۍ کرایه ده د دې کوارټر نو خو یو کس داسې وي چې دا وله سپانسر کي او زه به مالک ته دې هغه ځای ویم الله دې د هغې قدرونه وکړي چې داسې ډېر یتیمانان او دا خلکه اوسېږي نو خو هغوی به کې د خپل طرف هم سرایت وکړي نو دا به موږ سره ښېګړه وي او دې نه به موږ ځان خبرو نو خو څوک په دې کرۍ کې ورسره کومک کوي او څوک یې سپانسر کړي 8 ماشومان دي ټول غورې خوراک له خولي دي یو پکې د کار نه ستاسو د وړاندې دي او هغې خلکو ته مې دا خواست دی چې په انسان هر رنګه خل راځي کله به دوی یا د دوی مور دا سوچ هم نو کړی چې داسې یو وخت هم راځي چې موږ هم پکې مړه راځو ښکلې ژوند تېرېده الله دې مومن مسلمان د محتاجۍ نه وساتي خو ژوند دی بیا هغې خلکو ته دا وایم چې داسې خلک شته د دنیا د چا د مخ آباده را دا خبرې د څوک ځان ته سپکې نه چې زه په ویډیو رالم یا دا په خپله غریبۍ هم په هر پکار دی او په خپل ژوند چې کوم دی خو هغه دال دی خو ساک دی په دې کې شرم نه دی پکار خو زه غټې خبرې کوم لا پیولم چې دا چل دا چل نو دغه ډېر بزدل انسان دی ښه چې د الله کیمره را باندې د بره دی نو چې الله هر څه ویني نو زه تا ته ما ته ولې غټې خبرې کوې مه چې څه مې په تعلیم دي بس هغه پکار ده که نه دا بعضې خلک چې کوم دی شرم محسوسوي چې دا چل دی هغه چل دی نو دا غلطې خبرې دي کوم ځای کې هم چې غربت دی داسې خلک شته دنیا د چا د مخ آباده خلک امدادونه کوي خو ښودنه ورته پکار ده دا ماشومان به څوک سېږي که نه 2 ماشومان دي دې نه پس به انشاءالله الله په خیر کې ډېره مننه خوشحاله